اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د فلسطین حوالې سره د ټول ملک په سطح باندې هړتال دی. موږ نن مشترکه د ټولو تاجرانو سره د مشورت نه بعد موږ دا فیصله وکړه چې د هفتې په ورځ باندې انشاءالله چې څونه صوبه بر کې تاجران وي، پېښور ټول دوکانونه به بند وي، ټول تجارتي مراکز چې څومره دي مکمل شټر ډاون به انشاءالله د هفتې په ورځ باندې ټولو تاجرانو ته زموږ هدایت دی چې د تاسو ته پته ده چې د اسرائیلو بربریت او ظلم او په فلسطینیانو باندې چې څومره ظلم او بمباریانې کوي، څومره په ناجایزه سطح باندې روان دي، د هغې خلاف یو چې څومره مصنوعات دي د هغوی د هغې نه د ټولو تاجرانو بایکاټ دی. موږ د هغوی مشکور یو چې بایکاټ یې کړی. دا به انشاءالله تعالی موږ د اتفاق او اتحاد دغسې جاري ساتو. نو د هفتې په ورځ باندې انشاءالله مکمل په ټوله صوبه کې د تاجر انصاف په د پلیټ فارم نه او د تاجر انصاف په هدایاتو باندې به انشاءالله ټوله صوبه بند وي، پېښور به بند وي. انشاءالله زموږ تاجرانو ته هم دا درخواست دی چې هغوی دې بالکل د اتفاق او اتحاد مظاهره وکړي، دوکانونه او شټر دې بالکل بند وساتي. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه صدر صاحب ویل چې د کوم چې ظلم چې په فلسطین کې روان دی دغه خلاف به انشاءالله موږ تاجران دي که عام دکانداران دي په دې کې موږ ټولو ته اپیل کوو چې ټول دوکانونه په 26 تاریخ باندې مکمل هړتال وکړي او د دیو سره یکجهتۍ اظهار وکړي فلسطین مظلوم عوام سره چې کوم ماشومان هلته شهیدان کېږي چې دا خلک چې سړی په تصویرونو کې وګوري نو موږ دلته ژاړو نو دغه خلکو به څه حالات وي. نو موږ د خلکو ته اپیل کوو چې کم از کم موږ خو مطلب نور څه نشو کولی، خو د دې مصنوعاتو بایکاټ وکړو او په دغه ورځ باندې ټول دوکانونه بند کړو او کوم چې دا مشران وایي داسې مطلب د احتیاطي وکړو چې خلک وګوري چې واقعي مسلمانان ټول یو دي او د فلسطین په حق کې ولاړ دي.